أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة على النبي حکیم محمد عزیز نقشبندی بیت الحکمت شاپی دواخانہ بنیر سواڑی نستاسی خدمت کے حاضر ما دمین خلوص دک سلامونه می اومنی. الله دیو کی چې روغ جوړ او خوشحال به او د ژوند ټول خوشحالیانې مې په نصیب شه. دوستانو، نن درته د امراض ګردې په باره کې یو ویډیو کومه. هغه دوستان چې د ګردو په امراض باندې مبتلا وي، د هغې په ګردو کې پتري وي، تیږې وي، کاڼې وي، کریټیناین زیات وي، یوریا وي، او یا ګرده کې سوکیړ راغونډه شوي. د هغې دپاره خوشخبري ده انشاءالله تعالی. داسې یو نسخه به تاسې ته زه پیش کوم چې هغه به په کریټیناین، یوریا، د ګردې په سوکیړ او د ګردې په پتري کې او د ګردې په درد کې او د وړو بولو په مسایلو کې به انشاءالله تعالی بهترین کار کوي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ دوستانو، او د الله د رضا دپاره در سره ویډیو شیر کوئ. دوستانو، زمونږه اډرس بونیر سواړی KPK مردان روډ، حبیب الله خان مارکیټ، نس بابو کڑئی، میلا گراؤنڈ سواړی. واٹس اپ نمبر 0332 50 66 786. بل نمبر 0345 53 31 018. کم دوستان چې په اردو نه پوهېږي د هغې دپاره 00332 50 شپږ 980. بل نمبر 0315 350 113 دا زموږ د واټساپ شمیرې دي. دوستانو، د تاسې نه خواهش کوو چې څه مسله وي تاسې ته تپوس کول غواړئ، نو واټساپ کې به صرف وایس میسج کوئ، کال به نه کوئ. چې د کال ضرورت وي موږ بیا تاسې ته خپله وایو. الله مو عزت وکړه، خوشحاله اوسئ. راځو د بیمارۍ په هغه کې. ګردیو بیماري د ډېرو وجوهاتو نه پیدا کېږي. اکثر په ګردو کې سوکیړ راتلل یا ګردې خرابېدل، دا چې کم دي دا د بلډ پریشر د وجوهاتو نه هم کېږي. د ناقص خوراک نه، د قبض د جوړېدلو نه، چې قبض پیدا شي او بیا د انسان بار سخت شي او بار صحیح نه کېږي، نو د هغې د وجوهاتو نه په جسم کې فاسد مادې پیدا کېږي. د فاسد مادو د وجوهاتو نه معده خرابه شي، او هغه هوا چې کله د انسان کته بره خارجېږي او هغه نه خارجېږي، نو هغه په دې ګردو کې جمع شي او دا ګردې چې کومې دا داسې ټیټ کړي ځان سره. چې کله ګردې ټیټ شي او په ګردو باندې بوج راشي دوستانو، نو بیا بلډ پریشر د هغې سره هم های کېږي. چې بلډ پریشر کله های شي او هغه کنټرولېږي نه، بیا د هغې سره د ګردو امراض هم پیدا کېږي. بل د خشک خوراک، د ناقصه خوراک، د غلط خوراکونو او د چاولو استعمال، د لوبیا او سپینه چوله، خشک خوراکونه، د بیکري سیزونه، د دې سره په ګردو کې پتري پیدا کېږي. دوستانو، ګردې چې ډېرې زیاتې خرابېږي، دا د ډرینک استعمال، چې کم خلک د بوتلو استعمال کوي، د الله نه ویریږئ، دا سیزونه مه استعمالوئ. خپل بچي او خپل ژوند د دې سیزونو نه وژغوروئ. نن واړه واړه بچي د ګردو په امراضو مبتلا دي. دا ولې چې نن خلک ډرینک ډېر استعمالوي، بوتلې ډېر استعمالوي. چې میلمانه راشي د هغې دپاره بوتلې، او د بوتلو نه بغیر که موږ چا له خوراک دو نو څه وایي، دا به خفه شي. دوستانو، هغه دې خفه شي، خو صرف کوشش دا کوئ چې ستاسې زندگی بچ شي. بوتلې د ګردو دپاره ډېر حد ته نقصان کوي.
د بیکرۍ د څیزونو نه ځان وژغورئ، پارمي چرګ مه استعمالوئ، پیور غذا استعمالوئ او په سالن کې کوشش کوئ دوستانو د غوړو او د تیلو په ځای باندې د شړشمو تیل استعمالوئ. د دې سره هم ګردې خرابېږي او د خوش خوراک سره په ګردو کې پتري پیدا کیږي، کاڼي پیدا کیږي. دوستانو د دې ټولو علاج شته، که ډېر تفصیل باندې ویډیو کو نو ویډیو به ډېره زیاته اوږدېږي. نو زمونږ دا ویډیوګانې چې کوم دي دا مونږه صرف د دې دپاره نه کوو چې مریضان دا وګوري. نو زمونږ ډېر شاګردان دي چې هغوی مونږ ته وایي حکیم صاحب ته روزانه په یو بیمارۍ باندې لیکچر ورکوه. نو مونږ غواړو چې دغه لیکچر تاسې هم ترې پیدا واخلئ او زمونږ شاګردان چې څومره زمونږ سره دي هغه که په هر ځای کې دي. دوستانو زمونږ د واتساپ ګروپونه دي، په هغې کې زمونږ سره د هندوستان نه نیولې د دنیا د ګوټ ګوټ پورې دوبۍ، مسقط، افغانستان ګوټ ګوټ پورې هغې کې مونږ سره شاګردان شته او په هغې کې مونږ هغې ته ټریننګ ورکوو. خو دا ویډیو چې کله هغې وګوري نو هغې ته په دې باندې مکمل دا پته ولګي چې ګردې د څه وجې نه خرابېږي، څه وجوهات دي، کاڼی ولې پیدا کېږي، کریټیناین یوریا ولې زیاتېږي، ګردو کې سوکړ ولې راځي، یا د ګردو نه پس سیل ولې راځي. نو دوستانو راځمه د نسخې په طرف باندې. تاسې به داسې چل وکوئ چې چوب چینی 15 گرم، میٹھا سوڈا 50 گرم، سرنجان شیرین 15 گرم اور سن 15 گرم، جوکہار 15 گرم، کلمی شورا 30 گرم، نوشادر 20 گرم، ریون خطائی 20 گرم، ریون خطائی 50 گرم، سہاگا 15 گرم، سجی 15 گرم، اللاچی کالا 30 گرم، تخم بکائن 20 گرم، تخم نیم 20 گرم، کشتہ سنگ یہود 30 گرم اور سنگ سرماہی 30 گرم. یو ځل بیا نسخه واورئ. چوب چینی 15 گرم، میٹھا سوڈا 50 گرم، سرنجان شیرین 15 گرم، سنڈ 15 گرم، جوکہار 15 گرم، کلمی شورا 30 گرم، نوشادر ٹکری 20 گرم، ریون خطائی 50 گرم، سہاگا 15 گرم، سجی 15 گرم، اللاچی کلا 30 گرم، تخم بکائن 20 گرم، تخم نیم 20 گرم، سنگ یہود 30 گرم، سنگ سرماہی 30 گرم. دوستانو نسخه غټه ده خو ډېره پیداناکه ده، ډېره ښکلې نسخه ده. د ګردې په درد کې، د ګردې په پتري کې، په کریټیناین کې، یوریا کې، د وړو بولو څه مسله وي، وړو بولو کې انفیکشن وي، په دې ټولو کې بهترین کار کوي. دوستو دا به وړه کوي، ښکلې باریک کا به یې وړه کوي او بیا به یې داسې یو مضبوط بند جار کې، که د شیشې وي نو ډېره ښکلې ده. په هغې کې به دا محفوظه کوي او بیا به سحر، غرمه، ماښام یو وړه چمچه د شربت بزوري سره، یو چمچه سحر، یو چمچه غرمه او یو چمچه ماښام، که په مړه باندې استعمالوئ که په نهاره باندې څه مسله نشته. خو کوشش همیشه دپاره کوئ چې کومه دوی په نهاره خورئ نو هغه هم د روټۍ نه 1 ګنټه 1.5 ګنټه مخکې استعمالوئ. کومه دوی چې په مړه باندې خورئ هغه هم د روټۍ نه 1.5 ګنټه وروسته استعمالوئ. ډایرکټ د روټۍ پسې دوی هم نه ده پکار او ډایرکټ د روټۍ نه مخکې هم دوی نه ده پکار. نو دا 3 ټیمه د شربت بزوري 3 چمچې په یو ګیلاس اوبو کې اچوئ او دا یو چمچه ورسره خورئ. خو ګوره دا دوی به په اوبو کې نه اچوئ، دا به خورئ او بیا به شربت بزوري شته جوړ کړی هغه به پسې څښئ. چې کله متیازې درځي نو متیازې لږ ځان کې رکاوئ، لږ لږ متیازې درځي مه کوئ، چې لږ ځان کې رکاوئ چې په سپیډ متیازې راځي. چې په سپیډ متیازې راځي که تاسې کې څه کچره مچرۍ نو هغه به ووځي. د ګردې درد به انشاءالله تعالی د الله په حکم سره ختم شي. دوستانو کوشش کوئ چې همیشه دپاره په واټساپ کې میسج کوئ، د قانون په دایرې کې سوال کوئ او د اخلاقو په دایرې کې سوال کوئ. ځینې خلک داسې سوال وکړي چې هغه موږ په بد اخلاقۍ مجبوره کړي، هغه پوښتنې داسې وي چې هغه د جواب نه وي.
تاسې څه خرڅوئ؟ ټلیفون به راوکړي، تا کوم خبرې کوې؟ تاسې سره څه شی وي؟ تاسې څه خرڅوئ؟ تاسې د څه علاج کوئ؟ داسې سړي ته ګوره زه بالکل جواب نه ورکوم. هر سړی چې کله کال کوي هغه له پکار ده چې سلام واچوي، بیا تپوس وکړي جی ته حکیم صاحب خبرې کوي یا دا د حکیم صاحب نمبر ده، او د هغې نه وروستو بیا خپله بیماري زرونو زما دا بیماري ده، ستا دکان کوم ځای کې ده، او الحمدلله موږ د کینسر پورې علاج کوو چې څه نامونه بیماري د هغې علاج موږ کوو. که څوک ځان ته خپله دوایانې جوړولی شي ټیک ده، نو زموږ سره هر قسم دوایانې تیارې وي. موږ دا یوه نسخه نه ورکوو مریض ته چې دغه نسخه موږ تاسې له وښوده موږ به دا درکوو، موږ بیا پوره دوی ورکوو مریض ته. خو دا موږ هغه مسافرو وروڼو ته چې لرې لرې وي او هغې ته تکلیف وي، دوایي هغې نشي ځان ته هغه کولی، نو د هغې دپاره دا نسخې موږ لیکو که هغې ځان له خپلې جوړې کړي، او یا هغه حکیمان چې هغې دا جوړوي د هغې نه پیدا لي، د هغې دپاره دا موږ کوو. نو کوشش کوئ وروڼو چې همیشه دپاره د داسې حکمونو نه علاج کوئ چې هغې تشخیص کولی شي. هغه دوایانې خپله جوړوي، نبض تشخیص کولی شي، د کاروري تشخیص کولی شي، او په تجویز او په تشخیص دواړو باندې ماهر وي. د هغه نه علاج کوي دوستانو. او اخوا دېخوا په دې بازارونو کې چې خلک ګرځي، په دې سکوټرو باندې ګرځي او په میلو کې ناست دي، په دې لارو کې ناست دي دوستانو. او بیا ډېر حکومات داسې هم دي نن په دې دور کې، زه خو به دا وایم که چې په 100 کې 10 حکیمان دي، 90 حکیمان نشته. هر سړی چې کوم ده هغه کوشش کوي چې د حکومو د بدنامۍ دپاره هم دا یو غټه ذریعه ده چې یو سړی چاته لاړ شي او نه پوهېږي یا میډیسن ورکړي، نو هغه صرف دا خبره کوي ما د حکیمانو نه علاج کړی ده. نو هغه که د سټور نه دوایانې راواخېستې هغه ته هم حکیم وایي، که هغه د لارې پر سر ناست وي هغه ته هم حکیم وایي، چې په میله کې مداریان وي هغه ته هم حکیم وایي. دوستانو دا ټول حکومان دي. حکیم هغه ده چې ستا د نبض نه تشخیص وکړي، نبض نه بیماري معلومه کړي، د ژبې کلر دې وګوري، سترګې دې وګوري، ستا ټول علایم وګوري، ستا تشې متیازې کاروره چک کړي، بیا هغه تا ته خپلې دوایانې درکړي، خپلې جوړې شوې دوایانې درکړي، داسې نه چې بس د کپنۍ 14 بوتلې راغستې او تاله درکړي. دوستانو الله دې رحم وکړي، الله دې کرم وکړي، او انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو چې د هرې بیمارۍ په باره کې تاسې ته نوې نوې ویډیو راوړو، او ویډیو ګورئ او ویډیو در سره مخکې شیر کوئ چې نور دوستان ترې هم استفاده لي. او زه به یو خبره ته وکړم چې دا بار بار الحمدلله شکر الحمدلله څه ناڅه علم زموږ سره شته. که یو سړی غواړي چې دا به د یوټیوب چینل دپاره ویډیوګانې کوي او هغه به مخکې بوځي، په هغې به ورته پیسې راځي. دوستانو د هغې پیسې موږ حرامې ګڼو، هغه پیسې موږ نالو. موږ د یوټیوب د چینل پیسې نالو او هغه زما په نسبت باندې هغه حرامې دي. که خلکو ته ښکاري ټیک ده، خو زما په نسبت باندې زه خو نه علمه د یوټیوب پیسې نه علم، ما ته د یوټیوب پیسې خوند نه راکوي. الحمدلله زموږ خپل روزګار شته، زموږ کاروبار شته. یوټیوب به ما له څه راکړي، زه به 15 پیسې او 6 پیسې روپۍ ډالر ته ګورم، هغې ته به ناست یم. الحمدلله الله ما ته د خپل کاروبار نه ډېر ښکلی رزق راکوي. صرف ویډیو شیر کول دا مطلب دی چې بل مسلمان به یې مخکې وګوري او هغه به ترې مستفید شي. دوستانو ویډیو اوږدېږي، د بل یو ویډیو پورې د نه حکیم محمد عزیز نقشبندي اجازت غواړم. په الله مو سپارم. ډېره مننه، خوشحال او آباد اوسئ.